السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین ویس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته درښیو یو داسې ایپ چې هغه ستاسو دپاره د فایدې ایپ وي. نو دا ایپ ملګرو، په دا ویډیو کې زه بار بار ویمه چې دا ایپ تاسو صرف د ضرورت په وخت کې استعمالوئ، د چا د نقصان دپاره بیا نه استعمالوئ. هغه ټایم به استعمالوئ چې تاسو د یو چا څخه یو ثبوت ږدئ یا یو ثبوت په داسې توګه باندې ږدئ چې د هغه تاسو ښکاره هغه نسئ کولی، نو دا به بیا دا ایپ په داسې وخت کې استعمالوئ. ملګرو، زه بار بار وایم د چا د نقصان دپاره بیا د الله دپاره نه استعمالوئ. نو ملګرو، د ویډیو تر شروع کېدو نه مخه که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین ویس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین ویس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب را څنګه په ګنټۍ پر نشان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نور هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي او ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې څخه پیدا واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تاسو وینئ په دا موبایل کې زه اوس تاسو ته یو ایپ در ښکاره کوم. ډېر خوندور ایپ دی، خو تاسو به دا ایپ چې دی دا صرف د ضرورت په وخت کې استعمالوئ. یعنې که چیرې ستاسو له یو شي سره ضرورت شولی، په حساب کتاب کې له یو چا سره رالاستئ یا یو ثبوت له یو چا څخه غوښت، په هغه ټایم کې به تاسو دا ایپ استعمالوئ. او دا به داسې ځای نه استعمالوئ چې سبا مو بیا په غاړه باندې کښېوځي، یا داسې ځای چې بیا هلته تاسو ډېر تاواني ځای دا استعمال کوئ. دا ایپ سم ځای استعمالوئ د الله دپاره، نو ځکه داسې نه چې د یو چا د نقصان دپاره ته دا ایپ استعمال کړئ، د نقصان دپاره بیا نه استعمالوئ. ملګرو، تر ټولو له مخه به ملګرو دا تاسو راسه پلی سټور به خلاص کړئ. پلی سټور چې کله تاسو خلاص کړئ، دلته به ملګرو تاسو په سرچ کې ولیکئ ویډیو ریکارډر پرو. دا د ګوره اول لیکلی دی ویډیو ریکارډر پرو. ملګرو، په دا باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته به دا ایپونه در راواوړي. دا مختلف قسم ایپونه تاسو ته راواوښتل. دا کې تاسو د موبایل د سکرین ویډیو چې دی هغه تاسو کولی شئ. نو اوس زه راځم په دې کې یو ایپ را انسټالوم، د هغه فایده به تاسو ووینئ. دا ملګرو ګوره، دا یو ایپ دی، دا ما انسټال کړی دی الریډي، او تاسو چې دا انسټالوئ دا به تاسو ته په پیسو باندې انسټالیږي. نو دا تقریبا 1100 روپۍ له تاسو څخه غواړي. هغه باندې ما بله ویډیو جوړه کړې ده، دا به تاسو بیا څرنګه انسټالوئ په فری کې. نو هغه ویډیو به تاسو وګورئ، زه به لینک په ډسکرپشن کې کښېږدم او هغه ویډیو به تاسو وګورئ. ملګرو، اوس دا ایپ راځو موږ استعمالوو چې دا څنګه د سکرین ریکارډر دی یا ویډیو ریکارډر دی. د دې مطلب چې څرنګه موږ دا استعمالولی شو. نو راځئ دا دې اوس زه دا استعمالوم. د دې مطلب دا دی ملګرو، دا ګورئ اوس دا ویډیو ریکارډر ما پر دې باندې وولی. د دې دا سټینګ دی، دا خو ما سټینګ کړی دی، د دې دا برابر دی. پر تاسو به هم د دې داسې سټینګ وکړئ. دا ګوره ګډ به آن کړئ، په دا کوم چې کنټینیو لیکلی دی پر دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر کنټینیو باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا به اوکې کړئ. دلته چې راسه د دې دا انټرفیس به تاسو ته راواوړي. پر دې باندې به ملګرو دا ګورئ، اوس پر دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، اوس د دې ویډیو شروع شوله. ویډیو شروع شوله، دلته تاسو بیرته پر بیک باندې ولاړ شئ. ګوره بالکل تاسو په خپل موبایل کې کار کوئ، هر څه چې کوئ په بل شي باندې لګیا شئ، ګیلري ته ولاړ شئ، فیسبوک ته ولاړ شئ، یا دغه شي موبایل داسې بند کړئ، وینسئ له ځانه سره، دغه شي دغه کوئ. دا موبایل لګیا دی ویډیو کوي، هر وخت چې دا شروع دی دا ټایم باندې دی ویډیو کوي. تاسو لګولی دی پر ویډیو باندې، اوس دی لګیا دی. اوس به موږ وګورو چې د ویډیو کړې ده نه ده کړې. اوس ګوره موږ بیرته ځو هغه ایپ ته. دا ایپ ته موږ دلته رالو، بیرته به دا سټاپ کو. اوس به دا ویډیو موږ ګورو چیرې دا ویډیو چې موږ وکړه، اوس به ګورو په دا ځای کې. دا فولډر باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ، بیا به راسي پر دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا ګوره ملګرو هغه ویډیو ده چې کومه ویډیو دلته موبایل ما دغه کړی و، نو دا هغه ویډیو جوړه شوله. نو دارنګه ملګرو تاسو کولی شئ چې د یو چا سره څه حساب وي یا په حساب کې فرق وي، یا د یو چا به طور ثبوت یو خبره ږدئ، خو هغه مخامخ تاسو په ویډیو کې نه شئ ځین کولی. نو دارنګه تاسو ویډیو ځین جوړولی شئ، یا د یو سامان د یو شي ویډیو تاسو غواړئ چې موږ د دې ویډیو جوړه کړو پټه، هغه دارنګه جوړولی شئ. لیکن د الله دپاره دا به په داسې ځای کې نه استعمالوئ چې هلته تاسو د یو چا د عزت لپاره یا د یو بل شي لپاره تاسو دا استعمال کړئ، او بیا او د
هغه دپاره د نقصان سبب وګرځي یا د نقصان ذریعه وګرځي. نو دا ویډیو که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم له دې څخه پیدا واخلي. نو راځئ موږ ته راکړئ اجازت، نور پر خدای سپارم. د الله په امان.